پنجاب کې چې کوم سلوک د افغانانو سره وشو ډېر ظلم وشو او که چېرته دغه پاکستان حکومت موږ سره دغه کار کوي نو هم ظلم به وي. رورجانه وخت یې خو ورکړی و که نه نو هغې سره دی خپل کار ولې سرته نه رسولو د ژوند ډېر مشکل دی ځکه واوره ته لاړ شه په دې سپین میدان کې واوره پرته نه سر تمبو شته نه کور شته نه کوټۍ شته دا هلته به ته څه زندګي تېرې په دغه ځای کې څوک شپه بار نشي تېرولی نو په واوره کې به څنګه تېر کړي لږ مهرباني دې وکړي د خلکو ته یې لږ ذره حوصله ورکړي چې یو 2 میاشتې دا روژه تېره شي او د روژې نه بعد انشاءالله تعالی چې یو مهاجر به هم دلته نه پاتې کېږي ټول به ښه په خوشحالۍ سره ځي او د حکومت نه موږ بالکل خفګان نه لرو موږ د حکومت نه بالکل خوشحاله د عوامو نه خوشحاله یو د پاکستان د عوامو نه موږ سره ښه وخت تېر کړی ښه ټیم هم پاس کړی ښه د ورورۍ مړی ژوندی زندګي هر څه هم ښه تېره شوې او ستاسو نه یو جهان مننه چې دلته راغلی زموږ په دغه 15 کالو کې ما تر اوسه پورې تاڼه هم نه ده کتلې. حکومت نه هم ډېر خوشحاله یو د عوامو نه هم ډېر خوشحاله یو او باقي د حکومت فیصلې دي دې کې موږ څه هم نشو ویلی حکومت فیصله د موږ به ځو. صحیح کورونه دي دا ټول روان شو ښه دې نه کډې اوښکې کېږي او دا افغانستان ته روان دي دا هغه زموږ افغانیان رونه دي چې کم از کم د نن نه 15 کاله مخکې پاکستان ته راغلي وو او اکوړه خټک ماجرکۍ هم شنه اونه ته راغلی ما چې دلته نه هم ډېرې زیاتې کډې روانې دي د دې رونو یو پیغام دی تاسو سره شیر کومه چې دوی څه پیغام ورکول غواړي د پاکستان نه د تلو میسیج څه ورکول غواړي چې دلته یو وخت څنګه تیر شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. احتشام بھائی ستاسو نه ډېره مننه چې راغلی او زموږ اواز میډیا کې اوچتوئ ستاسو د ټول ټیم نه مننه کور ودان. زه دا وایم موږ دلته الحمدلله پیدایش مو دلته په پېښور کې دی او دلته موږ ډېر ښه وخت تېر کړلو بلکې پښتنو موږ سره داسې وخت تېر کړو لکه د ورونو په شانتې او نو موږ به د ظلم په خلاف باندې دا اواز اوچتو وایو چې مطلب دی موږ ته که داسې یو 3 میاشتې وخت دومره راکړي چې زموږ دغه د افغانیانو د خپل کاروبارونه دغه سیسټم دا کورونه دا بلاکونه دا کړۍ دا ګاډرې دا سامانونه دی خرڅ کړي. بل خبره دا ده چې زموږ اکثره خلک د داسې علاقو دي چې هغه ډېر د یخو علاقو دي او په دې کې دی نشي کولی چې هغه ځای کې ځان ته یو آبادي وکړي موږ سرپناه نه لرو هلته کوټې کمرې نه لرو زموږ اکثره خلک دي چې هغوی وسه نه کېږي د ګاډي کرایه ورکړي نو موږ مشکلات زیات دي داسې ډېر مشکلات نور شته چې ویل کېږي خو خبرې رانه اوږدېږي خبرې نه اوږدوم خو مطلب په دې باندې را لنډومه چې که چېرته پاکستان حکومت زه خو روان یم الحمدلله د پاکستان د حکومت نه مننه کوم د عوامو نه خصوصي مننه کوم چې موږ سره پښتنو ډېر ښه سلوک کړی دی موږ به د دې هر یو احسان هر یو ښېګڼه او هر یو هغه به یاد ساتو انشاءالله خو که دغه یو کار وکړي دغه کوم باقي چې زموږ کوم کسان پاتې کېږي ملګري پاتې کېږي زموږ افغانیان وروڼه پاتې کېږي که دې ته تقریبا دی یو 2-3 میاشتې وخت ورکړي تر څو دغه موسم بدل شي او دوی د خپل کاروبارونه او سیسټم یې راټولې کړي. رورجانه وخت یې خو ورکړی و که نه نو هغې سره دی خپل کار ولې سرته نه رسولو د دې پیغام جواب راکړئ. اصل کې مسله دا چې وخت یې ورکړی و خو دومره په جدي موږ افغانیانو دا خبره نه وه اخیستې ځکه چې کوم موږ هلته په پنجاب کې ولیدل موږ دا تمه د پاکستان د حکومت نه یا بلکل د صوبایي حکومت نه د KPK حکومت نه دا زموږ توقع نه وه چې دی به موږ سره داسې سلوک کوي یا به مطلب داسې سلوک را سره کېږي. الحمدلله اوسه پورې موږ سره څه هغه نه دی کړی بې عزتي زموږ نه ده کړې خو بیا هم دغې نه یېرېږو موږ افغانیان چې دا څوک روان دي ټول یېرېږو موږ په دې خاطر باندې موږ چې د افغانستان اجرت کړی زموږ والدینو زموږ مشرانو اجرت کړی د عزت په خاطر باندې کړی دی چې موږ مطلب دا دی هغه ځای کې موږ عزت هغه کېږي دلته موږ پناه راوړې دغه ځای کې موږ وخت تېر کړی دی نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې که چېرته موږ ته لږ نور وخت هم راکړي نو دا به بهتره وي. صحیح دی. کاکا څه پیغام لرئ؟ ولا پیغام خو دا دی که تانې ته رالی زمونږ خبره همراضۍ ته رالی دا ده چې موږ ډېر غریب یو وطن کې ځای ځایګی نه وي او بله دا ده چې جمع د یخني را روانه ده د چا داسې چې د موټر خرڅ هم څوک نه لري داسې غریبانان په کې دي د موټر خرڅ هم نه لري نو موږ دا هیله ده چې یاره د موټر خرڅ کړو چې دغه دی چې موږ تاسو ته ګاډي درکړو څنګه کوو که نه موږ دا ګاډي به دې ځای نه څنګه د ګاډي کې لاړ شو لکه تورخم پورې لاړ شو بیا د هغې نه بل کې اچوي بل کې اچوي که نه نو دا خلکو ته موږ ته ډېر سخته دغه ده تکلیف دی چې دا داسې وکړو د دې ګاډو په ځای باندې موږ ته نغدې راکړي نو دغه نغدې به داسې وي چې که موږ هر رقم ګاډي نوڅو موږ ته به تکلیف نه ګاډي به نوڅو نو راسن به سړی دی. موږ ته که لږ ټایم میلاو شو نو پې کې به موږ ته دا فایده میلاو شي چې موږ دلته کومې دا کډې دي کورونه دي دوکانونه دي دا به موږ خرڅ کړو څه سامان یې هغه به موږ خرڅ کړو نو موږ ته پاره به د کرایې پیسې وشي. نه یو جهان مننه چې موږ سره هم په دغه سخت او تکلیف وخت کې دا وخت شریک کړو او زموږ ته راغلی. زه خپله په 1978 کال کې پاکستان ته راغلی یم او مهاجر شوی یم 40 کاله ما په یو سکول کې هیډ ماسټري کړې ده خو افسوس خبره ده چې نن پاکستان موږ په داسې یو طریقه باندې رخصتوي
چې موږ دومره اورېدلي دي چې KPK حکومت د افغان مهاجرو دپاره د کرایه بندوبست کړی دی، خو نن دغه کم خلک چې دي دلته برسر اقتدار دي یا د قدرت خاوندان دي، دوی موږ ته هغه او دغه کوي، هغه پیسې دوی کیدای شي په خپلو جیبونو کې اچي، خو موږ ته نه راکوي. موږ د حکومت نه دا خواست دی چې دغه پیسې موږ ته که راکوي خو په صحیح طریقه دې راکړي، ځکه دوی وایي چې تاسو ته موږ ګاډی درکوو او د تورخمه پورې به ځئ او تورخم کې به خپل کالي کوزوئ، هغه خوا به ځان ته خپل ګاډی نیسي. دا چې په بارډر موږ دا دومره کالي کوز کړو، دا به خو په بارډر ته موږ په څه شي اړو؟ دوی اول دا سوچ کې پکار دی چې KPK حکومت که دا منظوري کړي او دا مهرباني کړي نو دغه پیسې دي د افغانانو ته نغدي ورکړي، که 50,000 ورکړي، که 20,000 ورکړي، که په میل په سر باندې، که 10,000 ورکړي، که 20 که 30 که 50 باید نغدي ورکړي. هغه که ځان له ګاډی په 1 نیسي، په 2 لکه نیسي، که په 20 لکه نیسي، هغه د هغوی کار دی. حکومت نه خوشحاله یو، خفه نه یو، ځکه زموږ مسلمانان وروڼه دي، موږ دلته 15 کاله وخت تېر کړو، ښه په عزت هم تېر کړی، دا نه چې موږ تر اوسه پورې خبره ده که نه، خو موږ سره د سرحد حکومت دی، د سرحد حکومت ډېر ښه اخلاق کوي، دا نه چې موږ خفه یو، خفه نه یو، دا به زموږ الله تعالی دلته رزق ختم کړی، موږ به دې ځای نه روان یو، موږ ښه په خوشحالۍ ځو، خو صرف دونه وخت د دوی نه غواړو. دلته اکثره زموږ بعضې وروڼه دي افغانان چې هغوی منطقو کې اوس واورې پرتې دي، هغوی ته هلته وخت جواب درکو. پیغام راته مو یو سوال لا نه وکړه، زه به هغې مطابق جواب درکړم. بالکل دا خو ټیک خبره. رور جانه دلته پاکستان کې د دومره وخت تېر کو، صحیح ده، پیدا شوی دلته کې که نه؟ بالکل جی، همدلته پیدا شوی، همدلته موږ ډېره ښه زندګي تېره اوس کړه روان یې او روان یو. بس څه پیغام لرې زمونږ پاکستانیان وروڼو ته چې آیا ستاسو سره دلته کې سلوک څنګه وشو، دلته کې زندګي مو څنګه تېره شوه او اوس په خوشحالۍ روانې، په خفګان روانې، دا زموږ کتونکو ملګرو ته وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی خو زمونږ دلته ډېره ښه تېره شوله، تقریبا زما 27-28 سال عمر دی. دلته زمونږ ډېر ملګري دي، دوستان مو دي، ډېر ښه وخت مو تېر کړی دی. موږ د